راغی او ما ته وی ته په 12 بجې باندې ما یې زه به بالکل یم په 12 بجې باندې چې دواړه به ورځو او د شیخ صاحب سره به ملاقات کوو چې څنګه د شیخ صاحب شهادت وشو ما ورته وویل اوس په ملاقات د چا سره کې زما هغه 1400 طلبه چې سهار زما سره په ترمیزي جلد ثاني کې ناست نن هغه په دې انتظار و چې زینت المحدثین به راځي او پته نه وه چې زینت المحدثین هغه د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې د هغه روح هلته کې موجود دی عزتمندو موږ ملایان هغه بدقسمته قوم یو چې هم راته خلک کنځل کوي او د کنځلو نه پس بیا مې په ګولۍ باندې وولي کنځل یې راته هم وکړل ویې کړل که ویې نه کړل کنځل یې راته وکړل اخر زما سره دې د کنځلو څه حق ما غلطه نه وه ویلي خو چا په عقل باندې نه وه اورېدلې چې حضرت شیخ رحمه الله چې دا کومه خبره په منبر د پاسه کړې وه آیا دا د دې قابله وه چې شیخ صاحب ته دې کنځل وشي دا زمونږ ملک دی زمونږ ملک په دې کې به مونږ د خپلو مقتدرو قوتونو د هغوی ښې ته به ښه وایو او کومه بده مو ویلې ده زه او شیخ صاحب دواړه په مدینې منورې کې وو او دواړو ته دا معلومه وه چې په اسلامي ملکونو باندې څه حالات جوړ دي که پاکستان کردار ادا کو او شیخ صاحب د پاکستان د کردار تعریف وکړو آیا دا د کنځلو قابل چې یو انسان د دین د غرونو یو جاهل هغه راپاسي او په حضرت شیخ رحمه الله پسې دومره بدې ردې ووایي او بیا زما دا ځوانان چې دا په ما پسې په جومات کې منځونه کوي په ما پسې د جمعې منځونه کوي په ما پسې د اختر منځونه کوي